مخکې ذکر شوی چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راځي او ګناه د ښځې وي، ښځه بې حیا شوې وي، په دغې صورت کې بیا که چېرته خاوند دا ښځه مجبوره کړي دې ته چې یاره زما مهر ما ته را واپس کړي، یا منلی مې دی خو ورکړی مې ورله لا نه دی نو چې معافي کړي راته، نو بیا به ورله طلاق ورکړمه. نو چې ګناه د ښځې وي د هغې نه څه بې حیایي سرزد شوي وي، نو بیا ښځه هغه مجبوره کولی شي چې مهر ترېنه واخلي او خلع ورسره وکړي. اوس دا صورت ذکر کوي چې کله ګناه د ښځې نه وي بلکې ګناه د خاوند وي، یا د خاوند ګناه هم نه وي خو لیکن د دې ښځې او د دې خاوند ترمنځ دا جوړه صحیح نه ده راغلې، د یو بل سره خفه دي، پریشان دي، بې حیا پکې یو هم نشته، ګناهګار پکې یو هم نشته، خو د یو بل سره کور جوړ نه دی راغلی او دا خاوند اراده وکړي چې دا ښځه پرېږدم او د دې په ځای باندې به ځان له بل نکاح وکړمه، نو د دې جدایۍ متعلق هغه الله تعالی حکم ذکر کوي چې کله د ښځې ګناه نشته نو ګورې اوس داسې یو عمل ونه کړي چې په هغې سره په معاشره کې دا ښځه بدنامه شي، د دې د بدنامولو هېڅ قسمه خبره به د خولې نه وباسي، د دې د بدنامولو هېڅ قسمه کار به ګورې نه کوې، دا بېشکه چې پرېږده خو په عزت سره یې پرېږده، په احترام سره یې پرېږده، د دې چې ستا سره کم حق دی یعنی کم مهر در سره دی یوه روپۍ دې هم په هغې کې نه سما، بلکې هغه مهر که دې ورله ورکړی نو بس پرېږده چې وویسي د ځان سره، او که دې ورله نه دی ورکړی قرض یې دی درته نو پوره په پوره ورله ورکه مهر او بیا ورله طلاق ورکه او پرېږده. نو که د بې حیایۍ نه بغیر یو سړی ښځه پرېږدي نو هم اجازت ورته شته، خو په احترام سره به بیا پرېږدي، په عزت سره به پرېږدي، په معاشره کې به بدنامۍ نه. نو گویا کې پرېښودل د ښځې بالکل جایز عمل، خو دا په تمامو جایزو کارونو کې ناپسندیده عمل دی، ناخوښه عمل دی، دې ته ابغض المباحات وي. مباح څیزونه چې څومره دي، څومره جایز کارونه چې دي، نو په ټولو جایزو کارونو کې ناخوښه عمل هغه ښځې له طلاق ورکول دي. نو ذکر کوي وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، که چېرته ستاسو اراده وي چې په بدل کې بله ښځه په نکاح واخلي، یعنی دا خپله زړه ښځه پرېږدي، طلاق ورله ورکړي او ځان له په بل ځای کې نکاح کوم، د بل چا سره ځان له نکاح کوم، نو هم جایز د دې درته اجازت. خو وآتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، او تاسو ورکړي دي دغې زنانه لره، په دې زنانو کې د خپلې ښځې لره تا په مهر کې هغه قنطار ورکړی. قنطار نه مراد مال کثیر، ډیر مالونه، ډیر شی هغه سره دی ورله هغه مقرر کړي، یا ډیر شی تولې سره دی ورله ورکړي، یا پیسې دی ورله ورکړي، یا ځمکه دی پسې په مهر کې لیکلې، نو که هر څیز دی ورکړی، که لږ دی او که ډېر، فلا تأخذوا منه شیئا، نو تاسو ما اخلئ په دغې مهر کې بیا ذره برابر هم هیڅ څه اخله ما، بلکې ټول هغې ته پاتې.
او که چرته یو سړی داسې چل وکي ځکه عام فطرت دا دی چې کله جدائی په منځ کې راځي نو بیا د یو بل خامۍ تلاش کوي د یو بل بدۍ تلاش کوي او په یو بل باندې دروغ او رشا مختلف الزامونه لګوي نو د دغې خامو تلاش کولو د الزامونو بهتانونو لګولو نه الله تعالی منع وکړه فلا تأخذوا منه شيئا پس تاسو ماخلی په دغې مهر کې ذره برابر هم د دې مطلب دقه دی چې مه تلاش کوه د هغې خامۍ که چېرته تا ترې نه په مهر کې څه ایثار کړل یا دا مهر دې ته نه ایثار کو نه ورکې نو بار په معاشره کې به دا خبره خوره شي چې خاون ورله طلاق ورکو او مهر یې ترې نه ګیر کړی دی مهر ورله نه ورکوي پته لګي چې ګناه دې ښځې ته دی پته لګي چې دې څه بې حیایي کړې ده نو دا به په معاشره کې بدنامه شي دا به هغه به معاشره کې کچه شي او سپکه به شي د دې نه ماخلی څه شی په دې مهر کې د دې مهر نه یو روپۍ ځان ته مه پرېږدئ دپاره د دې چې په دې تور نه لګي په دې باندې تهمت هغه نه راځي اتأخذونه آیا تاسو اخلی دې مهر لره بهتانا بر ناحقه په دروغو سره یا تاسو اخلی دې مهر لره په داسې حال کې چې ته په عمل سره په دې ښځه بهتان لګوونکی په خپل عمل سره په دې باندې بهتان لګې یو سړی وایي چې ما خو پې نه دی لګولی څه الزام څه بهتان څه بد ردې مې ورته نه دي ویلي خو صرف مهر مې ترې نه واغست وایي وروره په ژبه دې نه دي ویلي خو په خپل عمل سره دې پې بهتان ولګوو ځکه د دې دا اغستل دا به شک پیدا کوي دا به شک پیدا کوي په دې ښځه باندې په معاشره کې نو اتأخذونه آیا تاسو اخلی دې مهر لره بهتانا په ناحقه سره یا په دروغو سره یا په داسې حال کې چې بهتان لګوونکي یې په دې ښځه په خپل عمل سره و اثما مبینا او تاسو اخلی دې مهر لره حالان کې دې دا ظاهر ګناه واضح او ښکاره ګناه ځکه دا د هغې حق دی او ته اوس د بل حق هغه قبضه کې په ناجایزه باندې نو دا دې ښکاره ګناه دا اوس حرام دی بالکل ناجایز دی چې یو سړی ښځې له طلاق ورکي او د دې ښځې سره د ده میلاوېدل شوي وي یعنی واده هم د دوی په منځ کې شوی وي نو بیا به د دې ښځې نه یو روپۍ هم په مهر کې ایسارې نه